أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. زما د دین اسلام ډیرو قدرمندو عزتمندو مسلمانانو ورونو او ډیرو عفتناکو پاک دامنو خویندو میندو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د قرآن کریم د ترجمه او د تفسیر دا درس تاسو اورئ چې د سورة البقره یوسل او یو کم او یا 169 آیتونه مبارکه د هغې لفظي ترجمه او د هغې تفسیر دا مخکې درسونو کې بیان شوی و. نننی زمونږ درس دی د سورة البقره د 170 نمبر آیت مبارکه نه. نو د دې آیتونو مبارکه او لفظي ترجمه کوو او دا غین بعد انشاءاللہ دا دی تفسیر و وضاحت دا بیانو. نو لفظی ترجمه طرف تا تاسو متوجه اسے. اللہ رب العالمین فرمائی وَإِذَا قِيلَ او هر کله چې دوی ته وویلیش وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ او هر کله چې دوی ته وویلیشي اتبعوا تابداری وکي ما انزل الله دا اغا څه چې نازل کړي دی الله رب العالمین قالو نو دوی وی بل نتبعو بلکې موږ تابعداري کوو ما د هغې څه الفینا علیه آباءنا چې موږ موندلي وو په هغې باندې خپل مشران. واذا قیل لهم کله چې دوی ته وویلی شي اتبعو تابعداري وکئ ما د هغه دین د هغې طریقې د هغه شریعت انزل الله چې الله را لیږلی. قالو نو دوی وی بل نتبعو بلکې موږ تابعداري کوو ما د هغې طریقې الفینا علیه آباءنا چې موږ موندلي په هغې باندې خپل مشران پلار نیکونه چې په کومه طریقه اولو کان آباؤهم اگر کو د دوی مشران لا یعقلون شیئا چې په څه باندې نه پوهېدل ولا یهتدون او نه په سمه لار باندې ومثل الذین کفروا او مثال د کافرو مثال د هغه کسانو چې کفر یې کړی کمثل الذی په شان د هغه کس دی ینعقو چې اواز کوي دا د هغه کس په شانتې دی چې اواز کوي بما هغه څه لا یسمعو چې نه اوري الا دعاء مگر اوازونه
دعاء بلنی و نداء او آوازونی صمن الله وی کاڼه دي بکمن ګونګیان دي عمیون وړاندې دي فهم لا یعقلون پس دوی عقل نه لري سوچ نشته یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو کلو خوراک کوئ من طیبات ما رزقناکم د پاک هغه نه کلو خوراک کوئ من طیبات ما د پاکو هغه مالونو نه رزقناکم الله وی چې موږ درکړي تاسو واشکروا لله و شکر وباسئ الله ته ان کنتم ایاه تعبدون کچری تاسو خاص دغه الله لره بندگی کوونکی انما حرم علیکم المیتہ یقینا الله رب العالمین حرام کړی دی په تاسو باندې حرام کړی دی په تاسو باندې مردار او الدم او وینه ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر وما اهل به لغیر الله او هغه چې आवाज وکړي شي په هغې باندې د غیر الله فمن استر پس څوک چې مجبوره کړی شو غیر باغن دی بغاوت کوونکی هم نه ولا عاد نه زیاتې کوونکی نو فلا اسم علیه نشته دی څه ګناه په ده باندې ان الله بېشک الله رب العالمین غفور الرحیم بخښنه کوونکی او مهربانه دی دا خو د دې ایتونو مبارکه لفظي ترجمه وه دا اول نمبر آیت مبارکه چې موږ ولوستو وإذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله نو په دې آیت مبارکه کې الله رب العالمین امر کړی دی په اتباع د کتاب او د سنت باندې چې حلال او حرام دا به موږ د کوم ځای نه معلومو نو د حلال او د حرامو د معلومولو دپاره قرآن او حدیث شته که نه او د مشرکانو ذکر یې کړی دی چې دې مشرکانو ته کله وویلی شي چې تاسو د حق تابعداري وکئ قرآن او حدیث پسې روان شي نو دوی وایي نه موږ دې پسې نه روانېږو بلکې زموږ پلار نیکه چې به څه باندې موږ موندلي وو هغوی به څه کول نو موږ به په هغې پسې ځو نو ګوره تابعداري که څوک په حق کې د چا وکړي یو کس دی او هغه په حقه لار باندې دی په سمه لار باندې دی او د هغه تابعداري دې وکړه نو دا څه بده خبره نه ده دا تابعداري صحیح ده خو چې یو سړی په غلطه دی او تا ته پته ده چې دا په غلطه دی او تا ته وویلی شي او د هغې باوجود ته په هغې پسې روانې نو دا بیا ډېر مضموم پیل دی ډېر بد کار دی د مخکې ایتونو مبارکو سره د ربط مخکې الله رب العالمین د شیطان د اتباع نه منع وکړه اوس مخکې دا وویل چې تاسو د شیطان په قدمونو پسې مه ورپسې کیږئ نو دلته وایي چې د پلار نیکه تابعداري په ناحقه باندې مه کوئ که نه بغیر د دلیل نه د پلار نیکه په دین پسې مه روانېږئ اوس که ته د خپلو مشران چې هغه په غلطه لار باندې روانو په ګمراهۍ کې هغوی اخته او ته په هغوی پسې روان شې نو دا هم په اصل کې شیطان اتباع ده نو دا یو قسم د اتباع د شیطان دی نو دې نه منع کوي دویم ربط علما دا وایي کله چې دوی ته وویلی شو چې د ځان نه حلال او حرام مه جوړوئ او په قرآن کې کوم چې په پیغمبر علیه السلام باندې نازلیږي نو په دې کې حرام او حلال شته دی د دې تابعداري به کوئ د دې تابعداري وکړئ دوی څه وایي چې یاره زموږ مشرانو چې څه کړي دي د دې تابعداري خو یې نه ده کړې دوی وایي زموږ پلار نیکه چې کوم وه ډېر نیکان خلک نو موږ به هغې پسې روانېږو نو الله رب العالمین ورته فرمایي چې خو بې عقل و د هغې سره خو هدایت نه و او یو دریم ربط دا بیانوي چې څوک د الله رب العالمین په دین کې د ځان نه خبرې جوړوي د ځان نه په الله باندې دروغ وایي نو دغه خلک چې اکثر د پلار نیکه په د ګمراهۍ په لار او په باطلو طریقو باندې روان شي په دې ځای کې الله رب العالمین فرمایي وإذا قیل لهم کله چې دوی ته وویلی شي اتبعوا ما انزل الله د ما انزل الله نه مراد قرآن او حدیث دواړه دي ځکه قرآن کریم وحی جلی ده او احادیث مبارکه ده وحی خفی ده وما ينطق عن الهوى
إن هو إلا وحي يوحى. نو ما انزل الله په دې کې قرآن هم راغی، پیغمبر د ځان نه خبرې نه کوي، الله وایي دا ورته موږ وحی کوو. نو دا دواړه وحی شوه. او بیا علما وایي یو ښکاره وحی ده، وحی جلي، بل وحی خفي ده. قرآن چې دی د دې الفاظ هم د الله دي، او د دې چې کوم مقصد او مفهوم دی هغه هم د الله دی. او احادیث چې دي نو هغه خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل الفاظ دي، خو که هغې چې کوم مقصد او کوم مفهوم نو هغه د الله دا ورته د الله د طرفه کې اچولی شوي. او یو دی حدیث قدسی چې هغې کې هم د الله رب العالمین د طرفه حکم د الله خبرې هغه. نو دا زموږ دپاره دلایل دي، قرآن او حدیث دا معیار د حق دی. اوس په دې ځای کې د مشرکانو دلایل څه شی دي؟ نو یو د هغوی په دلایلو کې اولنی اتباع الآبا، د مشرانو تابعداري او د هغوی دا دلیل دی. دویم نمبر دا د اتباع الاکثریه، په ډیرو پسې روانیږي که نه، یاره ډیر خلک په کم طرف باندې دی. او دریم نمبر دا دی چې په ګمانونو پسې روانیږي اسود. او څلورم نمبر په اټکل باندې فیصلې کوي، په اټکل په توکل پسې رواني، تاویلی ماویلی خبرې د هغوی څه مضبوط دلیل فی نه. او زمونږ دپاره به دلیل ما انزل الله. نو قالو دوی وی بل، دا بل د اضراب د اعراض دپاره دی، مانه دوی مخ اړئ. نو بل دوی وی بلکې موږ تابعداري کوو، د قرآن نه مخ واړئ، د حدیثو نه مخ واړئ. نتبعو ما الفینا علیه آباءنا، آباءنا نه مراد مشران دي، او د دوی چې کم مولیان دي، کم پیران دي وغیره. او امام راغب رحمه الله وی ای علماءنا. نو الله رب العالمین په دې باندې رد کوي، اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا، اگر کو د دوی مشران چې نه پوهېدل په هېڅ څیز باندې، ولا یهتدون، او نه دوی په هدایت باندې. نو چې څوک په هدایت باندې نه او نه پوهېږي نو په هغې پسې روانېدل دا نشته دی، د هغې نه بیا ځان ساتي. شریعت تا اجازت نه درکوي چې په هغې پسې بیا روان شي. یو داسې ده دې ځای کې دوه خبرې زده کړه. اتباع د یو تقلید دی. نو اتباع چا پسې روانېدل، نو که هغه په هدایت باندې او ته په هغه پسې روان شي نو دا اتباع ممدوحه اتباع ده، د دې صفت راغلی دی. او که چرته یو کس داسې دی یا څه مشران دي چې هغه په داسې لار باندې روان دي چې په ګمراهۍ پسې روان دي، او ته په هغې پسې روان شي، نو دا مضمومه اتباع ده. بیا دې بدي ویلی شوي لکه دلته بل نتبعو ما الفینا علیه آباءنا اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. او یو دی تقلید. تقلید هم دې ته ویلی کېږي چې په چا پسې روانېدل، خو که دا روانېدل وستا په داسې چا پسې دي چې په ګمراهۍ کې دی، نو هغه هم ټیک نه دي. خو که داسې روانېدل ستا په چا پسې وي چې هغه په هدایت باندې دی او په سمه لار باندې دی، نو دغه تقلید هم بیا صحیح دی. نو یو دی علما چې کومي نو هغوی ته به دلایل هم معلومي او په مسایلو کې به سوچ هم کوي، نو دلایل به ګوري، نو د هغه دلایلو په نتیجه کې به هغوی یو فیصله کوي او په هغه مسله پسې به روانیږي. او یو دی عام خلک نو هغوی د علماو نه تپوس کوي، د خپلو مولیانو ته ګوري، وقه شانتې هغوی هم کوي چې کله هم دا په داسې چا پسې تګي چې هغه په سمه لار باندې بس دا ټیک دی. او چې کله په ګډو وډو باندې یو کس سر دی، نو که چاته پته نه یو دی پې د ښه ګمان کوي، نو دله به بیا هم الله اجر ورکړي. خو که ده ته پته هم لګېده چې دا مشران صحیح نه دي او دی بیا هم په هغوی پسې روانېږي، نو د ده دا روانېدل بیا ټیک نه دي. اولو کان آباؤهم، نو د اولو کې چې کومه حمزه ده دا د استفهام دپاره ده، تپوس کوي. او مقصود په دې کې زورنه ورکول دي، توبیخ او زورنه. اولو کان
آباؤهم او دا یتبعونهم چې دی نو دا پکې پټ دی او دا لو چې کم راغلی دی نو دا وصلیه دی دې ته لوی وصلیه وی نو ایمانه د دې دا ده چې آیا دوی د خپلو مشرانو تابعداري کوي اگر که دوی مشران بې عقلو اگر که دوی مشران سو بې عقلو نو ایتبعونهم آیا دوی د خپلو مشرانو تابعداري کوي ولو کان آباؤهم لا یعقلون اگر که دوی مشران داسې و چې نه پوهېدل په دې کې رد دی په هغه تقلید باندې او په هغه اتباع باندې چې هغه بې دلیله په هغې باندې څه دلیل نه او هغه د ګمراهۍ طرف ته تګي دلیل پرې د سره یي نه اوس یو مسله باندې دلیل شته خو تا ته نه دی معلوم نو بیا هغې او هغه صحیح لاره ده چې دلیل پې خو هغه به هدایت یي که نه ګمراهي به نه نو اگر که دلیل تا ته نه دی معلوم خو ته په هغې پسې روان شه او لا یعقلون د عقل نه مراد په حق باندې پویه ده او لا یهتدون نه مراد د حق تابعداري کول او په حق باندې عمل کول یعنی دوی په حق باندې پوهېدل هم نه او نه پې عمل کاو ومثل الذین کفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء دلته الله رب العالمین د کافرانو مثال راوړي او په دې کې مقصد دا دی چې دا کافر لا یعقلون بعقل دي او قلیل الفهم دي ناپوهه دي او د مخکې سره مناسبت دا دی چې مشرانو پسې ځي که نه او ما انزل الله پرېږدي قرآن پرېږدي حدیث پرېږدي د الله کتاب پرېږدي پیغمبر پرېږدي او په مشرانو پسې روان دي او کم چې د حق خبره ده د حق دعوت دی دا نه اوري دې طرف ته نه راځي نو په دې آیت مبارکه کې دا خبره کوي او په دې آیت مبارکه کې الله رب العالمین د کافرانو تشبیه ورکړې ده زناورو سره د څاروو سره یې ورکړې ده لکه څنګه چې یو شپونکی دی او د خپلو څاروو ته اواز کوي نو هغه صرف اواز اوري خو د هغې په مطلب باندې نه پوهېږي نو دا د کافرو حال دی که نه چې الله رب العالمین او د الله پیغمبر دوی حق او هدایت طرف ته رابلي الله ورته قرآن را لیږلی دی او پیغمبر علیه الصلاة والسلام دوی ته صفا صفا بیان کوي خو بیا هم هغوی په دې باندې نه پوهېږي هسې اواز یې په غوږو باندې لګي چې دا څه اواز خو دی خو پوهېږي پرې نه په دې نه پوهېږي چې دا موږ په کم طرف باندې روان یو او دا زموږ بلنه کم طرف ته ده بهرحال دا به داسې شي چې مثلو داعي الذین کفروا مثال د دعوت کوونکي کافرانو ته ومثل الذین کفروا به څه شي مثلو داعي الذین کفروا یا مثلک ومثل الذین کفروا ای پیغمبرستا ای پیغمبر مثلک او مثال د دې کافرانو دا د څه په شان دی که مثل الذي په شان د هغه شپونکي دی ینعق بما لا یسمعو چې هغه اواز کوي خپلو ګډو بیزو ته نو مثل الذین کفروا حین ینادون کمثل الدواب الذی د کافرانو مثال کله چې دوی ته الله طرف ته دعوت ورکولی شي په شان د ګډو بیزو د هغه شپونکي دی خو بهرحال مطلب یې دا دی چې څنګه یو شپونکی ګډو بیزو ته آوازونه کوي نو دغه رنګې پیغمبر علیه السلام د کافرانو ته دعوت ورکوي نو څنګه چې هغه ګډې و بیزې په هغه اواز د شپونکي باندې نه پوهېږي نو دغه رنګې دا کافر او دا مشرکان دا د پیغمبر علیه السلام په دعوت باندې نه پوهېږي او دا دویم مثال دویم تفسیر په دې کې دا دی چې وایي دا مثال د مشرکانو د خپلو باطلو معبودانو نه د مدد غوښتلو مثال دی وایي دا مشرکان خپلو الهو ته آوازونه کوي د هغوی نه امدادونه غواړي
نو د دې داسې مثال دی لکه یو کس چې خپلو ګډو بیزو ته آواز کوي، نو ګډې بیزې اگر چې دغه آوازونه اوري خو په دې باندې پوهېږي نه، نو څه جواب نشي ورکولی، څه فایده نشي ورکولی. نو دغه شانتې دوی دا باطل معبودان دي خو له سره اوري نه او دوی له هېڅ فایده نشي ورکولی، څه حاجتونه یې نشي پوره کولی. نو دا یو مثال الله رب العالمین راوړو. نو دا کافران چې دي دا په منظره د څاروو دي، چارپایان، څاروي، بهایم، او داعي چې دوی نیغې لارې طرف ته او هدایت طرف ته رابلي، نو په شان د شپونکي دی، لکه یو شپونکی ګډې وبیزې سمې لارې ته راکاږي. یو دریم مطلب یې دا هم ویلی شوی دی چې وایي دا مثال د هغه چا دی چې تقلید د مشرانو کوي او د هغې د حقیقت نه خبر نه وي. لکه دا څاروي دي نو دا د شپونکي د آواز په حقیقت باندې نه پوهېږي. ینعقو، نعق د شپونکي آواز ته ویلی کېږي چې کله خپلو څاروو ته کوي. بما لا یسمعو، د ما نه مراد څاروي دي ګډې بیزې، بما هغه څاروي لا یسمعو چې نه اوري الا دعاء، دا دعا چې دی نو دا نږدې آواز ته ویلی کېږي، نږدې چې څوک رابلي، او ندا ان چغې ته ویلی کېږي چې څوک لري او ته ورته آواز کې. صم بکم عمیون، دوی د داعي خبره ولې نه مني؟ ځکه چې د علم ټول اسباب الله پې بند کړي دي. په غوږونو باندې څوک یو څیز واوري نو زده یې کي، په سترګو باندې ویني نو زده یې کي، دغه رنګې په ژبه باندې وینا وکړي نو یو شی زده کي. دا ټولې لارې د علم دي چې دا ټولې پې الله رب العالمین بندې کړې. دا ولې پې بندې کړي؟ دوی کې ضد دی، دوی کې عناد او دشمني ده، او دا بدبخته انسانان دي، نو ځکه پې الله رب العالمین بند کړي دي. نو فهم لا یعقلون، الله فرمایي دی په خپله بېعقلۍ کې په مشرانو پسې روان دي. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، دې ځای کې اوس الله رب العالمین مؤمنانو ته خاص خطاب کوي. عام خطاب مخکې وشو چې د کافرو په شانتې مه جوړېږئ او د ځان نه حلال او حرام هم مه جوړوئ، کافرانو په شانتې ځان نه حلال او حرام مه جوړوئ. او بله دا ده چې الله رب العالمین درله کم خوراکونه درکړي دي نو په هغې باندې شکر وباسئ. نو دلته الله رب العالمین فرمایي یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ای مؤمنانو خوراک کوئ د پاکو هغو نه چې موږ درکړي تاسو ته. طیبات څه ته ویلی کېږي؟ نو عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله هغه وایي د دې نه مراد هغه کسب دی چې د حلالو کسب وي، هغه مالونه او هغه خوراکونه تاسو خورئ چې په حلاله طریقه باندې م ګټلي دي او پیدا کړي م دي. او دی کې وایي دا مطلب نه دی په طیبات کې چې ګنې مزیدار او اعلی خوراکونه کوئ. اگر که الله رب العالمین چاله داسې اعلی خوراکونه ورکوي بغیر د تکلف نه، نو خوړلی شي، دا پاک جایز دي. خو بهرحال چې یو کس ته اوس اعلی خوراک میلاویږي نو ودې خوري، خو که نه میلاویږي نو د هغې دپاره داسې ډېر تکلفات کول دا نه دي په کار. او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه وه چې کله به داسې اعلی خوراک و لکه ښه طعامونه تیار شوي، نری غوښه ده او ښایسته پخ شوې ده، یا دغه شانتې نور خوراکونه دي چې کم باندې ډېره خرچه راځي، نو خو که میلاو شو خو ویې خوره، خو که میلاو نه شو نو دې لپاره ډېر زور لګول نه وي په کار. ځکه یو کس دی د خپل حیثیت نه کله کله دی زیات زور ولګوي نو د ژوند کې مشکلات راپېښېږي که نه، مسایل راپېښېږي. او دویمه دا ده چې وایي د طیبات نو خو یا دا مراد دی چې طیب الکسب په حلاله طریقه باندې ګټل، او یا طیبات وایي په خپله معنا دی، یعنی نجس او ګنده خوراکونه چې دي نو دا مه کوئ، نجس او ګنده خوراکونه دا مه کوئ. او په فتح البیان کې دا بعضې علما وایي چې د طیبات نه مراد خوندور خوراکونه دي. واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون، که ستاسو د الله رب العالمین عبادت خوښي او د هغې اراده لرئ نو د الله رب العالمین شکر ادا کړئ.
نو دا شکر څه شی دی؟ دا خو بعینه د الله رب العالمین عبادت دی که نه؟ لکه وروسته یو حدیث راځي موږ بیا بیان کړو. دې کې الله رب العالمین ترغیب ورکوي چې تاسو د الله بندگی وکئ او شکر ادا کړئ. او وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. الله و انسانان او فیریان دا مې څه دپاره پیدا کړي؟ دا مې پیدا کړي دي صرف د خپلې بندګۍ دپاره. الله رب العالمین وایي دوی مې د خوراکونو دپاره نه دي پیدا کړي، خو دا خوراک یو ضرورت دی، اوس دا هم کول غواړي، دې نه بغیر هم کار نه کیږي. نو دا به د ضرورت په طریقه باندې استعمال کړي او نور ستا کار عبادت دی، شکر دی. وشکرو لله. و دې کې مفسرین یو دا لیکي چې کله د خوراک وکړو نو الحمدلله پې ووایه. لکه حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو بنده روټۍ وخوري یا اوبه وڅښي او دی پې الحمدلله ووایي نو الله رب العالمین ترې رضا شي. په دې باندې الله رب العالمین رضا کیږي او خوشحالیږي او دا رزق کې برکت هم اچوي او سیوا کوي. نو کله چې هم خوراک وکړې نو الحمدلله وایه. او دویم تفسیر پکې دا دی وایي چې کله هم د خوراک وکړو نو د هغې نه وروستو عبادت وکړه که نه مونځ ته ودرېږه نو دا هم شکر شو. لکه تا خوراک وکړو نو د هغې نه وروستو ستا بدن کې طاقت پیدا شو. دا طاقت د څه لپاره پیدا شو؟ ستا بدن کې چې طاقت پیدا شو دا د دې لپاره چې ته الله ته سجده ولګوه، دا د دې لپاره چې ته حلال رزق وګټه، دا د دې لپاره چې بدن دې قوي شو نو جهاد وکړه، دا د دې لپاره چې بدن کې طاقت راغی نو عمره ده او حج دی دا ادا که. چې ستا بدن کې طاقت راغی، دماغو کې طاقت راغی، سترګو کې طاقت راغی، نو قرآن زده که، حدیث زده که، د قرآن درس ته کښېنه، د احادیثو مبارکه او درسونو ته کښېنه، قرآن زده که، حدیث زده که، ترجمه زده که، دا شیزونه پې زده که. څومره چې نیک اعمال دي دا ټول شکر دی که نه. یو دریم پکې دا دی چې د الله احسان ومنئ چې دا درله الله درکړي دي. دا به نه وی چې زما د قابلیت د وجې نه یا ما محنت کړی دی. ستا څه قابلیت دی؟ که الله لیونی کړي نو بیا د لیونو له دا رزق څوک ورکوي؟ چې ګنې دا بعضې خلک وایي دا زما صلاحیتونه دي، زه ډېر پوه یم ځکه الله راکړي. او بعضې خلک وایي دا زما محنت دی، نو دا شل او ګوټ چې دي دوی له دا رزق څوک ورکوي، یا دا ډېر زیات چې کمزوري دي. نو دا به نه وی، بس دا الله رب العالمین ورکوي. ډېر خلک دی ډېر ښه صلاحیتونه یې پکې، او په دې باندې سوچ وکړئ یو کس به تعلیم بیا کړي، دومره ډیګرۍ بیا اغوستي چې نومونه یې اخلي نو ډېر ټایم پکې لګي، دومره ډیګرۍ بیا اغوستي او هوښیار به مې ښه ډېر، د هغې باوجود د رزق په هغه باندې تنګي او انتهایي غریبي، یو کار هم سمی نه خوري. او کله کله په دې معاشره کې داسې خلک وي چې سکول هم د سره لیدلی نه کالج او دا خو سره پیژني هم نه، او دینی تعلیم هم نه، دینی نه دنیاوي تعلیمي نه دینی تعلیمي، او هغه داسې روزګارونه روان کړي، داسې روزګارونه چې الله رب العالمین هغه لپاره یو کار کې برکت اچوي، سم ډېر رزق پیسې او مال دولت دا یې وله ورکړي. نو دا به ته د الله احسان منې چې تاله دا کومه روټۍ درکوي، دا کوم خوراک درکوي، دا کمې پیسې درکوي، دا کومه تنخواه اخلي، دا کم کاروبار دی روان دی. نو دا به نه وی چې خو ما ډېر غټ تعلیم کړی دی، او یا دا دی چې دا خو زه محنت کوم شپه ورځ مې په ځان یو کړې ده. نه دا بس الله درکوي. بعضې خلک دفتر ته لاړ شي، قلم راوالي، لږ لږ لیکل وکړي، لږې لږې دسخطې وکړي او بیا په ګاډي کې راشي او ښه په لکونو روپۍ تنخواګانې یلي، یا لاړ شي دفتر کې لږ کښېني، خپل روزګار جایزه والي او بیا واپس راشي. په محنت باندې نه ده، هغسې لاړ شي هلته ایسي کمره کې ناستي په اوړي کې او په ژمي کې ورته هیټر لګېدلی او واپس راشي او هغه په لکونو روپۍ ګټي د میاشتې، د ورځې هغه ډېر غټې پیسې ګټي. او یا بعض یو نیم کس هغه دومره محنت کوي، خولې پې را رواني، منډې ترړې وایي او لګیا دی داسې ډېر ځان ستړی کړي، شپه ورځې په ځان یو کړي، خو هغه بیا میله بس صرف دومره وله الله ورکوي چې د پکې خېټه بس هغه رزق یې پکې ورته میلاویږي او خوراک پکې کوي. نو دا په محنت هم نه ده او دا په هوښیارتیا او په دغه هم نه ده، بس دا الله ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله رب العالمین مؤمنانو ته په هغه څه حکم کړی دی چې پیغمبرانو ته یې پې کړی. پیغمبرانو ته یې څه ویلي وو؟
یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. پیغمبرانو ته هم دا ویلیو چې ای پیغمبرانو خوراک کوئ د پاکو څیزونو نه او عمل کوئ نیک. دلته مؤمنانو ته وایي یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. نو پاک خوراکونه کوئ او نیک عمل کوئ. او مؤمنانو ته هم دا خبره کړې ده چې حلال خورئ او شکر کوئ. او دغه رنګې یا ایها الناس کې عام خطاب هم الله رب العالمین خلکو ته کړی دی. عام خطاب یا ایها الناس، ای خلکو تاسو هم خوراک کوئ د پاکو څیزونو نه. نو دا عام خطاب هم دی او خاص هم دی. نو دا شکر چې دی نو دا بعینه دا نیک عمل چې څومره دی واعملوا صالحا واشکروا لله. نو دا واعملوا صالحا د واشکروا لله تفسیر شو. نو د رزق په مقابله کې به نیک عمل کې نو اله به شکر گزار جوړیږي. داسې نه دی چې قسم قسم خوراکونه یو نعمتونه یو مزي. لکه دا زمونږ په معاشره کې وګورئ صحابه کرامو څنګه ژوند تیر کړی دی. هغوی د خوراکونو شوق نه دی کړی چې موږ ښه خوراکونه وکړو. د ښو کورونو شوق یې نه دی کړی چې موږ 2-3 چته او 10 چته بنګلې جوړې کړو او ټایل او ماربل او شیشه پکې لګېدلي. د دې شوق یې نه دی کړی چې ما سره ښه سورلي. اگر چې دام یاد ساتئ چې الله چاله پراخه کور ورکي. پراخه مطلب دا دی چې ښه غټ کور وله ورکي، کنال 2 کناله جریب کې، نو دا د الله نعمت. ښه سورلي چې الله چاله ورکي، ښه اکسلای ګاډی وله ورکړی دی، ښایسته موټر دی، بل یو ښه ګاډی وله الله ورکړی دی، دام نعمت دی د الله. ناشکري او بېقدري مه کوئ. او دریم نمبر چې چاله الله نیکه بیبي ورکي چې د هغوی خوی خصلت دا برابري، نو دام یو نعمت ورته حدیث کې ویلی شوی دی. نو دا نعمتونه دي. اوس چې کور د چا تنګي نو پراخه کور ته نعمت ویلی شوی. دغه رنګې ښه سورلي چې چا سره نه وي. اوس داسې هغه زمانه کې به داسې سورلي وه چې کمې به لتې والې او داسې ورانې به یې کاو او پوره تابعداره به نه وه. نو دغه خو بیا نعمت نه دی که نه. نعمت هغه دی چې داسې سورلي چې هغه مالک ته تابع. نو دغه او دغه رنګې نیکه بیبي چې هغه د خاوند خبره مني، د هغه د مزاج مطابق ژوند تیری، خدمت یې کوي، اخلاص یې پکې. هغه نه چې هغه د خاوند سره هر ټیم په لانجه او په جګړه او مسلې او لانجې دا ژوند یې اور جوړ کړی. نو دا خو نعمتونه دي. خو ګوره صحابه کرامو د دې شوق ډېر نه دی کړی. بدی د ضرورت په ځای باندې استعمال کړي دي. میاشت به وشو کور کې بیا اور بل نه شو. دا ورځ 2-3 د صحابه کرامو کور کې به اور نه بلیدو. ولې؟ دغه طرف ته توجه کمه وه. او زمونږ خو دې طرف ته نن سبا توجه د ښه خوراکونه، ښه هوټلو ته تګ، لرې لرې به رواني پلانکي ځای کې چاولې ډېرې مشهورې دي، پلانکي هوټل کې کباب مشهور دی، او پلانکي ځای کې دا پانچې پخېږي دا ډېرې مشهورې دي. دلته نه به روان شي صیب ځان سره به خلک دا دومره تا سره فارغه ټیم دی، دا دومره ته وزګار دی، دا دومره بس لاړ به شي هلته به بیا ناست یو انتظارونه کوه او خوراکونه کوه. او دا زموږ په دې معاشره کې دا څیز دی. خو چې دا دغه قسمه قسم خوراکونه کو او قسمه قسم دغه شانتي څیزونه موږ نور دنیوي دا فایدې اخلو، خو موږ په مونځ کې محنت ونه کو. د صحابه کرامو د الله پیغمبر د هغوی طریقه خو دا وه چې په میاشتو باندې به د هغوی په کور کې اور بل نه شو، خو ټوله شپه به الله ته ولاړو جړل به. په کور کې به د یو ټیم خوراک وکړو، د بل ټیم به ورکره نه ویل بل ټیم له بیا الله مالک دی. زمونږ په کورونو کې غنم پراته دي، جوار پراته دي، غوړي پراته دي، ګوړه پراته ده، د میاشتو میاشتو راشنې پرتې دي. او بیا موږ سره داسې غمي داسې چې به د نارې نه مرو، بس د غم را سره دا ولې د ایمانونو کمزوري ده. نو هغوی به چې یو ټیم خوراک وکړو د بل ټیم به څه نه و، پروا به هم نه وه، خو پروا به یې په څه وه، په مونځ باندې چې مونځونه به خیال به ساتو، د قرآن تلاوت د دې به خیال ساتو، علم به زده کاو د دې به خیال ساتو، او د الله شکر به ادا کاو.
زمونږ منځونه نشته. روژه کې به جوماتونه ډکو، نن سبا د جوماتونو تاسو خیال وکئ، څوک نه راځي مونځ له، او د سره یې کوي نه. تلاوتونه د قرآن هغه شانتې نشته، نور نیک اعمال زمونږ هغه شانتې نشته. نو دا لږ د سوچ خبرې دي، په دې باندې لږ سوچ پکار دی. او موږ څه کوو که د چا یو بچی دی او هغه ورله روزانه یا د میاشتې پیسې نه ورکوي، نو دی د کور نه شړي، خو که مونځ نه کوي نو په هغې باندې چېرته د بچو سره سختي ونه کړه. خو که پیسې ورله نه ورکوي او خپلو کشرانو ته څه وایي، وګوره که نه هغه د تره زامنو هم ځمکه واغسته و، هغوی خو ګاډي واغستله و، هغوی خو کورونه جوړ کړل، او تاسو اوسه پورې څه وکړل، هېڅ هم ونه کړل، دا پیغورونه وله ورکوي. نه نه، لږ د ترغیب د قرآن طرف ته. پلانکي بچو علم زده کو، قرآن زده کو، احادیث زده کړل، د پلانکي هغه بچي ټول جومات ته راځي، مونځ کوي، تلاوت ته ناستي، مدرسه کې سبقونه وایي. نو خپلو بچو ته دا ویل پکار دي چې تاسو هم مونځونه کوئ، تاسو هم تلاوتونه کوئ، تاسو هم ذکرونه کوئ. دا سوچ دی الله په من کې پیدا کړي. بهرحال دې ځای کې بیا علما وایي، او دا هم یو خبره دا هم زده کوي، دې باندې خو ډېر تفصیلات شته دی، خو بهرحال مختصر به ووایو چې حلال رزق کله یو انسان کسب کوي، دی ګټیم حلال رزق او خوریم حلال رزق، نو د ده دعاګانې به قبلیږي، د ده عبادتونه به هم قبلیږي. خو که یو سړی دی او حرام خوراک کوي، حرام، او دا کومه طریقه چې د ګټلو ده دا هم حرامه ده، نو دل الله د عبادت توفیق نه ورکوي، د لمونځ توفیق، د تلاوت توفیق دا ولا نه ورکوي. خو یو دا خبره هم زده کوي چې حرام مال د چا په خېټه کې پروت وي، د عبادت نه قبلیږي، کوي به دا معلقي، خو قبلیږي نه، بره د اسمان دروازې ورته نه کولاویږي. او بله دا ده چې د نکته، بنیادی نکته پکې دا ده ډېره عجیبه، چې څوک حلال خوراکونه کوي نو دوی ته به د نیکو اعمالو توفیق الله ورکوي، او که څوک حرامو کې مبتلا وي نو دله د نیکو اعمالو توفیق الله اکثر نه ورکوي. او ته به وایې چې یاره پلانکي سړی خو سود هم کوي، د جومات ته راځي، نو هغه د خلکو د ښودنې دپاره جومات ته راځي، هغه الله له نه راځي، دغه مونځ د غاړو له مونځ دی. چې عمره او حج هم کوي نو هغې د الله دپاره نه کوي، هغې خلکو ته ځان ښیي یا به ځان له چکر وایي، نو دغه عبادتونه نه دي. انما حرم علیکم المیته. اوس دې ځای کې الله رب العالمین فرمایي چې محرمات الهیه د الله رب العالمین د طرفه حرام کړی شوي څیزونه دا کم دي، نو دا حرام کړی شوي څیزونه تا ته ښیي. په دې کې اولنی کم یو څیز دی، المیته ته. دې کې اولنی هغه حیوان دی چې دا په خپل مرګ باندې مړ شي، په خپل مرګ باندې چې مړ شي او وینه تې په ذبحه باندې دا ونه وځي، دې ته ویل موږ ورته مرداره وایو. دویم نمبر دی الدم، وینه. اوس دا دی چې یو څاروی کله په خپل مرګ باندې مړ شو نو د هغې صرف غوښه چې ده نو دا حرامه ده. اوس د هغې د څرمنې نه هم پیدا اخیستی شي، د هغې د هډوکي نه هم پیدا اخیستی شي، لکه غوا مړه شوه مرداره شوه نو د څرمنې نه یې فایده اخیستی شي، هغې له رنګ ورکوي او د هغې نه که څپلۍ چپړې جوړېږي یا بل څه جایز دي. او دغه رنګ یې د هغې د ویښتو نه لکه یو ګډه مړه شوې ده، د هغې دغه وړۍ نه فایده اخیستلی شي. نو پیغمبر علیه السلام د صحابه کرامو سره روانو، یو چیلۍ ولیده چې مرداره پرته وه. صحابه ته وایي د دې څرمنې نه فایده ولې نه هلئ؟ ویل الله پیغمبره دا خو مرداره ده. پیغمبر علیه السلام ورته وایي صرف خوراک یې حرام دی، نور خو یې دې د هډوکي نه، د څرمنې نه، د ویښتو نه فایده اخیستی شي. نو د میتته باره کې خو دا خبره یاد ساتئ. دویم نمبر الدم. الدم چې دی نو د دې نه مراد هغه بهیدونکې وینه ده. د قربانۍ کې چې د څاروي په دې مرۍ باندې چاړه کیږي که نه، د دې نه دا وینه روانه شي، دا کومه وینه چې روانه شوه بهیږي، دقه وینه حرامه ده، دا د جراثیمو ډکوي. اوس د دې نه علاوه چې کومه وینه په غوښه کې ده یا وازګه کې ده یا هډوکو سره پاتې ده دننه بدن کې، نو هغه بیا حلاله ده، هغه خو جایز ده، صرف د بهیدونکې وینه. او د دې نه علاوه کبد
اینه چې ورته وایي دا هم د وینه ده چم وینه ده نو دا هم حلاله ده او تحال چې دی تورې حدیث کې راغلی دي نو دا هم حلال دی. اوس زمونږ اکثر په دې قربانۍ کې چې څاروی ذبح کېږي نو دا خلک د هغې بهیدونکې وینه په پیالۍ کې یا په ګیلاس کې راوالي. نو دا یاد ساتئ چې دغه وینه حرامه ده، به یې ماشومانو له ورکوي یا نور څه کې استعمالېدوی دا چېرته برکتي نه ده، د قربانۍ د څاروي ده. نو د قربانۍ د څاروي خو میتیازې مي د هغې خو سوټ هم دي نو څه کې ته به هغې ته هم برکتي وې او دا وینې هم چې ده نو دا هم دغه شانتي مردار او حرامه دې نه ځان ساتل پکار دي. مونږ چې واړه مونږ به لیدل چې کله به څاروی ذبحه شو بعضې خلکو به ورته ګیلاس نیولی او چا ورته پیالۍ کې لږه وینه واغست الله ماشومانو له ورکوي مال دې وخت نه یې وله ورکوي. دغه وینه ډېره خطرناکه ده. دا وینه چې څوک هم استعمالی چا وڅکله دنه اکثر قاتل جوړېږي. او بله دا ده چې دا وینه بیا چرګانو له ورکول نو دا هم حرام دي. او دغه رنګې دا وینه چې ده نو په چیو کې استعمالول اکثر یې په چیو کې اچوي یا د دې نه علاوه نور څیز بهرحال دا حرامه ده، د دې هر قسمه استعمال حرام دی. ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، دې خرڅول هم حرام دي، دې استعمالول هم حرام دي. بل دی ولحم الخنزیر، د خنزیر غوښه دا هم حرامه ده. دا ولې؟ د خنزیر ټول بدن حرام دی، د هغه هډوکې، د هغه ویښته، د هغه سرمن، د هغه غوښه. خو دلته یې غوښې ذکر وکړو نو دا ډېره استعمال د دې ډېر دی او دا پکې مقصود اصلي دی. نور امام قرطبي رحمه الله وایي چې دا ټول بدن ته شامل دی. البته وایي دا ویښته چې دي نو دا که د ګنډلو دپاره استعمال شي نو جایز دي. خنزیر ولې حرام دی؟ د کې ډېر بد صفات دي، د کې دومره بد صفات دي چې او انسان چې کله د غوښه خوري نو د ده په مزاج کې هم بیا هغه خویونه راتلی شي په دې وجه باندې. وما اهل به لغیر الله، هغه حیوان چې په هغه باندې د غیر الله آواز وشي، معنی د غیر الله دپاره نظر او منښت د هغې شوي. او یا دا دی چې اهل په معنی د ذبیحه دی، یعنې د غیر الله په نوم باندې ذبحه کړی شي، د ذبحې په وخت کې پرې د غیر الله نوم والي. نو که نظر او منښت یې شوي او که نه دا علالۍ او په هغه ټیم کې پرې نوم د غیر الله واغستی شي نو دا ټول حرام دي. نو اهل لغیر الله چې په هغې باندې د غیر الله نوم واغستی شي. نو انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله. دغه رنګې وما اهل کې وایي ما عام دی، هغه حیوان چې په هغې باندې د غیر الله نوم واغستی شي دا هم حرام. هغه شمې، هغه غلافونه، هغه مالګه، هغه جنډې او هغه جوماتونه چې هغه هم د غیر الله په نومي، هر یو شی چې د الله دپاره نه یو د غیر الله دپاره وي، که دیګونه پاخه شو، غوښه پخه شوه، سی به دا لنګرې لګېدلي دي چې د غیر الله دپاره نظر کړی شوي، دا ټول حرام دي. نو دغې نه ځان ساتل پکار دي. برحال دی کې خو وضاحت ډېر زیات دی د آیت مبارکه کې، خو مختصر ده چې د غیر الله دپاره د غیر الله په نوم باندې یا پې د غیر الله نوم واغستی شي. بل دا ما عام دی که هغه د څاروي نه علاوه نور څیزونه دا ټول حرام دي. یو سړی دی فمن اضطر دی مجبوره شو، دا مجبوری په دوه قسمه ده. یو دا ده چې یو کس دی او یو ظالم دی هغه پې زور وکړي چې وجنم دی دا حرام بخوري او د ده خلاصی نه نو که په دغه ټیم کې دا څیزونه وخوړل نو دا ورله جایز دي. یا دا دی چې یو کس دومره وږی شوی دی چې سفر په حالت کې دی او که دغه څیزونه نه خوري نو بس مري نو بیا یې خوړی شي، خو د هغې دپاره بیا دوه شرطونه دي. یو دا ده چې دی به بغاوت نه کوي د الله نه او باغي نه، غیر باغن ای بان یأکله من غیر ضرورت، بغا فی اکله، په خوراک کې به بغاوت نه کوي. ولا عاد ای ولا یعدو لشبعه، چې دی زیاتې نه کوي، معنی دا ده چې د الله نه بغاوت هم نه کوي. او دویم دا ده چې د ضرورت مطابق یې اخري سیوات یې خوري نه نو بیا جایز دی. دا کم مرداره د در صحیح دا وله بیا جایز کیږي. دویم دا دی چې غیر طالب للذه، د لذت او د خوند دپاره بیا نه خوري. او د عادن د عدوان وایي په دې معنی د زیاتی سره آکلن کثیرن، ډېر خوړونکی به نه وي.
او چا دا ویلي دي چې زیاتې کوونکی به نه په خپل ملګري باندې چې بل ته نه ورکوي او په خپله باندې خوري. بهرحال دا ټول تفاسیر پکې راغلي مخې ته. یا باغ نه مراد دا دی چې مسلمانانو د جماعت نه به جدا کېدونکی نه وي، یا دا دی چې د مقدار د حلال نه به تجاوز نه کوي. نو دا ټولې معناګانې مفسرینو لیکلي دي، خو علامه بغوي رحمه الله دی کې وایي چې غیر باغ ای غیر طالبها وهو یجد غیرها ولا عاد ای غیر متعد ما حد له فما یاکل حتی یشبع ولكن یاکل منها قوتا مقدار ما یمسک رمقه. علامه بغوي رحمه الله وی د دې نه سیوا چې دته بل څه نه میلاویږي، نه طلب کوونکی کله چې د دې نه سیوا بل څه نه میلاویږي، ولا عاد نو د حد نه زیاتې نه کوي چې ډېر ځان پې موړ کړي، بلکې دومره اندازه باندې دی خوراک کوي چې د هغې باندې د روح بد شي او دی پې مړ نه شي. او دغه رنګې تفسیر ابن عباس او دغه رنګې د ابن عباس نقل مجاهد نقل کړی، سعید ابن جبیر. علامه بغوي رحمه الله دام نقل کوي غیر خارج علی السلطان او ولا عاد کې معتد عاص بسفره بان خرج لقطع الطريق والفساد في الارض. یعنی کم چې بادشاه د امیر المؤمنین داغه نه بغاوت هم دی نه کوي، خروج هم تی نه کوي. او دغه رنګې ولا عاد تجاوز کوونکی نه په سفر سره، یعنی ګناهګار نه. څنګه ګناهګار نه چې دی ډاکې کوي، لارې شو کوي او فسادونه لپاره دی راوتی، نو داسې به نه. بهرحال فلا اسم علیه یعنی په التناول منها، یعنی په ده باندې څه ګناه نشته دی چې دی مجبوره دی او دی دا استعمال کی. ان الله غفور الرحیم، بېشک الله رب العالمین بخښنه کوونکی مهربان دی. دا یې ورپسې وروستو ځکه ذکر کو که چېرته یو کس دی او ډېر زیات وږی شوی دی او دی دغه شانتي مرداره ده او د هغې نه خوراک کوي او دی ډېر وږی دی، نو دی پویه نه شو لږ زیات خوراک یې وکړو، نو الله یا به ورته زه معاف کړمه، خیر دی که دی پویه نه شي. او رحیم کې وایي دې ته اشاره ده چې الله رب العالمین رحم کوونکی دی، خپلو بندګانو له رخصتونه ورکوي. بهرحال دا معنی پکې ذکر شوي دي، تاسو دې ترجمې لفظي ترجمې ته دوباره ګورئ. الله رب العالمین فرمایي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ او کله چې ویلی شي دوی ته اتبعوا تابعداري وکئ ما انزل الله د هغه څه چې الله رب العالمین نازل کړي دي، قالو نو دوی وایي بل نتبعو بلکې موږ تابعداري کوو ما د هغې طریقې الفینا علیه آباءنا چې موږ موندلي په هغې باندې خپل مشران. اولو کان آباؤهم اگر کوو د دوی مشران لا یعقلون شیئا چې په څه باندې نه پوهېدل، ولا یهتدون او نه په سمه لارو. ومثل الذین کفروا او مثال د هغه کسانو چې کفر یې کړی په شان د هغه کس دی، په شان د هغه شپونکي دی، ینعقو چې اوازونه کوي خپلو ګړو بیزو ته بما هغه لا یسمعو چې نه اوري الا دعاء و نداء مگر بلنه ده او چغې دي، اوازونه دي، سمون کاڼه دي، بکمون ګونګیان او چاړاګان دي، عمیون او ړانده دي، فهم لا یعقلون نو دوی عقل نه لري. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو کلو خوراک کوئ من طیبات ما د پاکو هغو نه رزقناکم چې موږ درکړي تاسو ته، واشکروا لله او شکر وباسئ د الله، ان کنتم ایاه تعبدون کچریئی تاسو خاص دی الله رب العالمین لره بندگی کوونکی. انما حرم علیکم المیتة بشکا حرام کړي دی الله رب العالمین په تاسو باندې مردار او الدم او وینه ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر، وما اهل به او هغه چې اواز وکړی شي په هغې د غیر الله، د غیر الله د څه دپاره د نزدېکت دپاره. فمن استر په څوک چې مجبوره کړی شو غیر باغن د بغاوت والا هم نه ولا عادن او نه د حد نه وړېدونکی زیاتې هم نه کوي، فلا اسم علیه نو نشته ګناه په ده باندې. ان الله غفور رحیم بېشک الله رب العالمین بخښنه کوونکی او مهربانه دی. په دې ځای باندې زموږ درس د اختتام ته ورسېد. دعا وکئ. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الله ستاد کتاب ستاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا حدیث استاد دین پویا منګل راک الله دا عمل توفیق فرا کنور ته د رسول توفیق منګل راک استاد دین خادمان الله جوړ زړونم په الله صفاک مشکلات او پریشانونو مسات او ګناهونه الله معاف زمونږ چې څومره اوریدونکو دي الله ټول مشکلات حل کا پریشانای ختم کا د بیمارونو وسات الله زمونږ مردگانو واخه او الله زنکدن قبر اخرت دې مرحلو کې کامیاب کړه ذلت او رسوایی نم پکې وسات او الله د حوض کوثر وبم ستاد حبیب د لاسونه نصیب کو په اخره کې الله دا کلمه په جبه کې لا اله الا الله محمد رسول الله.